زیات د مبارکبادۍ لایق مولانا عالمدین صاحب هغه د تګ او ود او د کوششونو وروستو ته خبره راورسېده چې یو عظیم اجتماع منعقد کیږي. دا د هغوی د کوششونو نتیجه ده او د هغوی د محنتونو نتیجه ده. اصل د مبارکبادۍ لایق مولوي صاحب دی. الله دې د ده په علم، عمر او په اعمالو کې برکت واچوي. راغلي علماء کرام زمونږ د علاقه دندۍ او سنډاګۍ او چمک ته دمک ته ستوری زمونږ د علاقې یو عظیم شخصیت فخر سنډاګۍ عالم بعمل مولانا پیر عبدالرحیم صاحب او بیا فخر غربن خطیب بے بدل زمونږ نهایت محترم مولانا عمر بادل صاحب او مولانا محمد انور صاحب دې ټولو علماو ته په دې پروګرام راتګ باندې یقینا چې کوم دی په خیرډالۍ وایم د زړه د کومې نه دا زمونږ پروګرام دی. د دې په راتګ سره زمونږ محفل ته دوباله خوشیانې ورسېدې. زمونږ محفل نور هم بارانق شو، مزین شو. عزتمند مسلمانانو، ابراهیم علیه السلام لګیا دی او هغه هم تعمیر کوي. څنګه چې تاسو جومات جوړ کړو، حضرت ابراهیم علیه السلام لګیا دی تعمیر کوي د بیت الله. د دې تعلق چونکې بیت الله سره دی نو حضرت هم لګیا دی تعمیر کوي او په تعمیر کې خپل بچی ځان سره شریک کړی دی. په نیکو کارونو کې خپل اولاد او خپل بچی ځان سره شریکوي. قرآن شریف د هغې تذکره کړې ده وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کله چې ابراهیم علیه السلام او د هغه بچی حضرت اسماعیل علیه السلام د بیت الله دیوارونه خېژول لګیا دي نو عمل صالح کې ګور خپل بچی ځان سره شریک کړو. نیک کار دی، حضرت لګیا دی تعمیر کوي، بچی ورکوي. کده دا مطلب دا دی ګټه ورکوي او تعمیري سلسله شروع ده. دا دومره عظیم او مبارک عمل دی چې دا زموږ جد امجد حضرت ابراهیم علیه السلام د دې سلسله د جومات د تعمیر سلسله رسي. او بیا حضرت نیک کار کوي خو ورسره دعاګانې کوي چې د ریا نه محفوظ شو. زمونږ د عمل دی الله ورسره ګوره دا سنت دی، سنت ابراهیمي. ښه کار کوي او ښه عمل کوي نو حضرت هلته فرمایي ربنا تقبل منا، الله زمونږ دا نیک عمل په خپل دربار کې قبول منظور کړي. یقینا ته سمیع علیم، الله ته اورېدونکی زمونږ دا کوشش زمونږ دا محنت الہ العالمین دا په خپل دربار کې قبول کړي. مونږ د ریا نه او د مطلب دا د هر قسمه هغه کارونه نه وساتي چې عمل خرابوي. عظیم کار وشو، عظیم جومات جوړ شو. د یو لوی جدوجهد نه وروستو تر یو څلورو کالو محنت نه وروستو دا جومات چې کوم دی پای تکمیل ته ورسېد. دا قوم د مبارکبادۍ لایق دی، بیا د مبارکبادۍ لایق دی. جوماتونه څوک آبادوي، جوماتونه څوک جوړوي؟ فرمایي انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر. جوماتونه مؤمنان جوړوي. تعمیر د مسجد څوک کوي؟ من آمن بالله، چې په الله ایمان وي، والیوم الآخر او په ورځ د آخرت ایمان وي. نو چې مؤمن دی نو د جومات تعمیر به کوي. په الله او په یوم الآخرت ایمان وي دا به د جومات تعمیر کوي. د جومات د آبادۍ فکر به کوي، د جومات د آبادۍ سوچ به کوي. او چې ایمان یې نه وي یعنې جومات په مقابله کې به هغه سړی راپاسي. د جومات تعمیري سلسله کې به رکاوټ هغه سړی جوړېږي. په جومات په اعمال صالحو سره آبادولو کې به رکاوټ هغه سړی جوړېږي چې هغه آمن بالله والیوم الآخرت نه وي، یعنې د هغه ایمان هغه کې نه وي. په ایمانه سړی به د جومات د تعمیر په سلسله کې رکاوټ جوړېږي.
بېمانه سړي د الله سبا په جومات کې چې کوم دی اعمال صالحو کې رکاوټ جوړېږي. الله دې کې چې دا کومې جذبې سره مونږ جومات جوړ کړو، هم په دې جذبې سره مونږ دا جومات په اعمال صالحو سره آباد کړو. بیا عظیم محفل د ختم قرآن دی، د قرآن عظیم الشان ختم ګوره ورسره حضرت ابراهیم علیه السلام تعمیر وکړو. د تعمیر نه وروسته دعا کوي ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك إله العالمين. اوس پکې داسې پیغمبر زما په الواد کې ولېږي يتلو عليهم آياتك چې ستا آیتونه به تلاوت کوي. داسې پیغمبر ولېږي. اوس الله کور خو موږ جوړو، کور موږ جوړ کړو، خو د خپلو بچو د مستقبل فکر حضرت سره دی. دعاګانې غواړي ښه کور بچوله مسوله فکر کوي، دینی فکر کوي، دنیاوي فکر نه کوي. چې یاره بچي باندې تعلیم کوم، بچې مطلب دا دی چې ښه ډګریانې واخلي چې وږي نه شي او په علاقه کې چې کوم دی کم عزته نه شي او د دین نه ډېر لرې وساتمه. نه، حضرت د خپلو بچو دینی فکر کوي او مطلب دا دی چې دعا کوي وابعث فیهم رسولا منهم. اله العالمین زما اولاد ته یو معلم پکار دی، یو معلم پکار دی. نو تعمیر وشو، جومات جوړ شو، خو چې پکې ته معلم او استاد او عالم نه وي نو دا خبره ناکامه ده. تعمیر ګوره په دوو سلسلو سره وي. تعمیر نه مراد دا نه چې بس تا جومات آباد کړه او دیوالونه دې ودرولو، چت دې پرې واچوه، اوس خوشحاله شو یاره دې جومات جوړ شو. نه، تعمیر د مطلب دا د تعمیري آبادي خو وشوه، خو ورسره په اعمال صالحو سره هم آبادي کوي. لکه څنګه چې حضرت دعا کوي يتلو عليهم آياتك، آیاتونه به تلاوت کوي. ويعلمهم الكتاب والحکمه، تعلیم د کتاب به ورکوي او د حکمت د سنت به ورکوي. ويزکیهم، او دوی به پاکوي، تزکیه به دوی کوي. ګوره دا کار د رسول الله صلی الله علیه وسلم په فرایض منصبیو کې شامل دی او قرآن د دې تذکره وکړه. د پیغمبر به څه کار وي؟ کوم کار چې د پیغمبر وي نو د پیغمبر د وارث هم دغه کار وي. نبی علیه الصلاة والسلام راغی